بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو اوریدونکو او زمونږ د سونو پښتونخوا د فیسبوک او د یوټیوب په پاڼه زموږ پروګرام کتونکو تاسو ټولو ته د پیښور سټوډیو نه ستاسو کوربه محمود جان بابر خپل پروګرام با خبره پښتونخوا سره هرکلی وي. السلام علیکم. د لوی رب نه امید لرم چې ټول به ښه خوشحاله یئ او د یو بل خیال به ساتئ. د خپل ګیر چاپېره د خلکو تپوس په هم کوئ چې زمونږ په دې ژوندونو کې الله تعالی اساني راولي. تاسو ته معلومه ده چې زمونږ د پروګرام چې کوم دی دا د روانو چارو دی. د روانو چارو کې زه څو ورځو نه یو خبره به په دې بازارونو کې چې ګرځو نو هغه محسوسیږي. څه څیزونه داسې چې د هغې قیمتونه ګران شي او هر سړی د هر کور، زه خو نه ګڼم چې د داسې څوک کور به وي چېرته چې د هغې به څوک د دې شي تپوس نه کوي. نو ما ویل چې یاره د دې خو لږ معلومات کول پکار دي چې اخر په دې کې دا خبره څه ده چې دا هر سړی لګیا دی تپوس کوي او سړی وله وایي چې نه دا ګران دي ځکه چې دا راځي ګران. نو د فروټو خبره کوو چې کله روژه شروع شي خصوصا نو خلک فروټ خوري او غریب یو که مالدار وي نو کوشش کوي چې خپل بچي له څه نه څه فروټ راورسوي. نو موږ په هغې کې ویل چې لږ د دې جایزه واخلو چې زموږ د پاکستان ته دا فروټ کوم ځای نه راځي. نو چې کله هم تپوس وکړو په بازار کې نو راته پته ولګېده چې دا زمونږ پیښور او ګیر چاپېره د خیبر پښتونخوا چې نوره کومه سیمه ده نو په دې کې چې کله مونږ وګورو نو د فروټ ریړۍ ته چې ورنځي شو که دوکان ته ورنځي، یاره وایي د کابل نه وایي ګران راځي، نو وایي د افغانستان نه ګران راځي. او زه چې په خپله په افغانستان کې ګرځېدم چې په افغانستان په بازار کې هم چې کله تپوس وکړو د پیښور او د خیبر پښتونخوا نه چې کوم څیزونه ځي چې هلته لږ ورنږدې شو نو ورته به وایي چې یاره بس لږه سختي ده په لاره کې، نو دا شی لږ ګران راغلی دی ځکه زه ګران خرڅوم. نو مونږ ویل چې لږ په دې باندې لږه خبرو وکړو چې دا معلومات وکړو چې دا اخر څه روان دي په دې کې لکه څومره حقیقت دی او که دا حقیقت هم دی نو آیا دا کار اسانېدی شي. ځکه چې که زه ګورم ګیر چاپېره نو د ریډیو ته تاسو وګورئ نو ستاسو په لارو په کوڅو کې په محلو کې په بازارونو کې او په هر ځای کې به داسې ډېرې به روانې وي او بازارونه ټول ترې ډک وي، دوکانونه ټول ډک وي. نو د دې نه اندازه کېږي چې دې کاروبار سره خو د پاکستان که د کروڑونو نه د لکونو خلکو کاروبار خو دې سره لګېدلی دی که نه، چې د لکونو خلکو کاروبار دې سره لګېدلی دی نو په دې باندې باید چې موږ لږه خبره وکړو. او دا کاروبار نیغ په نیغه خلک هم متاثره کوي، خلک داسې متاثره کوي چې څوک یې اغوستی شي او که څوک یې نشي اغوستی چې تش لاس ته ځي هم ترې متاثره شي. بس هغه ته تش لاس لاړو که نه هغه خپلو بچو ته یې ونه نو بیا ولې داسې دي. او چې کومې په کور ته ډک لاس ځي نو هغه هم ترې متاثره شي. نو موږ لږ کوشش کولو چې نن لږ معلومات وکړو چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د دې فروټو دا کاروبار چې کوم دی دا څومره دی. او بیا زمونږ د ملک ته چې کوم فروټ راځي او زمونږ د ملک نه چې کوم فروټ ځي دا تاجکستان او ازبکستان ته هم ځي، دې ټولو علاقو ته ځي. دا صرف یوازې د دې دوه ملکونو پورې نه تړلی، دا یو ډېر لوی کاروبار دی. نو په دې باندې خبره ځکه کوو چې دې نه موږ له لږه پته ولګي. ما سره په دې خوشقسمتي دا ده چې زموږ په پروګرام کې موږ ته وخت راکړی دی په پیښور کې نه خیبر پښتونخوا کې نه د پاکستان په سطح باندې د فروټو په کاروبار کې یو لوی نوم مشتاق نوراني صاحب چې د نوراني په نوم باندې د دې د کمپنۍ کاروبار دلته چلیږي لګیا دی. او دوی د پاکستان او د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان او د دې ملکونو ترمنځ دا کاروبار کوي. هلته چې څه ښه شی ګوري دلته خپلو خلکو ته رارسوي. دلته چې کوم داسې شی وي چې دلته هلته ښه کاروبار کوي نو د دې د خلکو دا کاروبار هلته رسوي چې دا کاروبارونه د خلکو رواني. مشتاق نوراني صاحب تاسو خپل پروګرام کې هرکلی ویم. ډېره مننه، ډېره مهرباني محمود جان صاحب او تاسو دومره اهمې مسلې باندې. او اول خو زه تاسو ډېره شکریه ادا کوم، ډېره مننه کوم چې تاسو د ریډیو دومره اهمې موضوع باندې نن موږ راوغوستو. د فروټو متعلق تاسو لکه ډېره زبردست انټرو تاسو ورکړه چې دلته سره تاسو څنګه ویل بالکل لکونه بالکل کروڑونه خلک چې دې سره منسلک دي او لکونه کورنۍ به دې د فروټ د کاروبار سره منسلک دي او د روزګار کوي په مختلفې لیول باندې په مختلفه سطح کې په پاکستان موږ چې ګورو کله تاسو په سند کې ګرځئ، کله بلوچستان کې ګرځئ، کله په پنجاب کې ګرځئ، کله په یو ځای کې، کله بل ځای کې، او بیا په خپل هم چې لکه ګرځو نو په هر یو ښار او یو کوڅه هم داسې نه چې پای کې د فروټو ریډه نه ولاړه. هسې اندازه څه ده څومره خلک لکه په دې پاکستان کې دې کاروبار سره دې وخت کې لګیا دي. تاسو ته څنګه معلومه ده پاکستان یو زرعي ملک دی او د پاکستان د زراعت چې د لایف لاین دی بالکل ځکه که ژوند دی بالکل داسې به بالکل په د پاکستان ژوند دی او د پاکستان زرعي الله تعالی دې له داسې ځمکه ورکړې ده، داسې ابو هوا یې ورکړې ده او دومره ښایسته نهري نظام یې ورکړی دی چې د دې کوم زراعت چې دي پاکستان بهترین زراعت لري او ډېرې ښه ځمکې لري. که زموږ پښتونخوا ده، که سند دی، که بلوچستان دی او که
دا پښتونخوا شو ډېرې بهترین ځمکې لري او ډېر غټ پیداوار لري، خاص کر د فروټو کې نو مطلب دا دی که هر یو صوبه کې وګورئ دې سره لکونه خلک د روزګار سره منسلک دي چې تاسو څنګه وویل د زمیندار نه والا، د مزدور نه والا، د ټرانسپورټیشن نه والا، دې کې کم چې د پیکیجنګ مټیریل استعمالیږي د هغې نه والا، د دوایانو نه والا، چې کم هایبریډ بیج دي د بار ملک نه امپورټ کیږي پاکستان ته، د دې نه والا دې کې لکونو خلکو روزګار چې دی ډے آؤٹ او ډے ان کې شامل دی، روزانه بنیاد باندې لکونه خلک دې کې لګی، ډیلی ویجز باندې هم خلک شته کار کې لګی دی او تنخواګانو باندې هم شته لګی دی، خلک کار کوي. مشتاق صاحب دا خو ډېره غټه پیسه په دې کې هغه کېږي، زه هم دا خو به د کروڑونو روپو کاروبار په پاکستان کې که نه څومره وایي؟ دا خو د اربونو روپو روزګار دی، د کروڑونو خو به زه یم د یو منډې یو فروټ مارکیټ لکه ورشې که ته د پی کې د پیښور مارکیټ له راشي، د مردان له راشي، د منګو دې کې به د کروڑونو روپۍ روزانه روزګار کېږي. د پیښور مارکیټ له راشي دلته به تقریبا د لکونو خلکو دلته د یو مارکیټ سره سکل او ان سکل خلکو روزګار شامل سار راشي، ریډې والا له پکې پیسې ملاویږي، څوک پکې چای خرڅوي، څوک انلوډینګ انلوډینګ کې شاملي، د څوک دغه میډل مین لکه کمیشن ایجنټ یې هغې مال خرڅوي ورکړي، څوک د چا ټرانسپورټ یې هغې ټرانسپورټیشن باندې بل ښار ته لیږي. نو لکونه خلک دی کې یو صوبه کې په یو ښار کې دی کې شامل دي. څنګه چې دا یو فروټ یو دانه ستا خولې ته پرېوځي نو دې ته د دې شاله چې دی لکونو خلکو روزګار دی او د زندګي شامل. لکه مونږ د پاکستان خبره کوو که نه، نو داسې کم فروټ مونږ دلته پیدا کېږي چې الله تعالی مونږ ته راکوي او هغه بیا مونږ په خپل هم خورو او بیا دنیا ته هم نورو ملکونو ته هم لیږو، هغې نه مونږ زر مبادله هم ګټو، په هغه زر مبادله باندې پاکستان هم چلیږي. خاص فروټ زمونږ کوم یو دی؟ زمونږ پاکستان له خدای چې بهترین فروټو کې ورکړی دی، هغې کې ام ورکړی دی او کینو دی، دا دوه زمونږ ډېر ټاپ فروټس دي. او که بیا د پښتونخوا له راشو نو زمونږ هم چې دی ټولې دنیا له ځي، که هغه یورپي ملکونه دي، که میډل ایسټ ملکونه دي، که سنټرل ایشیا دی، که افغانستان دی، که ایران دی، دا زمونږ غټ مارکیټونه دي. او دې نه کروڑ نه ډالر چې دی زموږ زر مبادله، خو که حکومت والا توجه ورکړي نو داسې کینو دی، کینو زموږ پاکستان کې سنټرل ایشیا، میډل ایسټ، که څومره عربي ممالک دي، که څومره زموږ میډل ایسټ سنټرل ایشیا ممالک دي، افغانستان شو، زموږ ګر چاپېره څومره ګاونډي هیوادونه دي، دې ټول زموږ چې دی سولی کینو زموږ ایکسپورټ کېږي. او پاکستان دومره زیات وافر مقدار کې پاکستان له الله دومره ښایسته ځمکه ورکړې ده چې پاکستان کې هم ښه وافر مقدار باندې دا موجود دي. او داسې وایي که اوس پښتونخوا له راشو، خیبر پښتونخوا له راشو نو دلته اړو دی، دې ځای الوچه ده ډېره بهترینه، دلته مالټه ده ډېره بهترینه مالټه ده. اوس اړو ځي افغانستان له ډېر د ځي دوبۍ له ځي، دې ځای نه خلک دوبۍ له د پاکستان خو تاسو له پښتونخوا معلومه ده شلتالو چې ورته شلتالو چې شلتالو خیبر پښتونخوا خو لینډ لاک دغه ده صوبه ده، لکه دې سره دغه نشته، سمندر نشته دی، نو ایر فیسلټیز باندې ډېر کم مقدار باندې یا دوبۍ یا عربي ممالکو ته مالونه ځي. حکومت دا ایکسټینډ کولی شي که وروسته پرې موږ خبرو وکړو. بیا کله چې موږ د افغانستان خبره کوو نو موږ دا ډېر خلک ډېر وایو چې یاره زموږ افغانستان سره ډېر لوی کاروبار روان دی، خو مخکې به موږ کتو نو زموږ 100 اربه ډالره به زموږ کاروبار کېدو. اوس موږ ګورو هغه ټوټل 500 میلیونه ډالرو ته راکوز شوی دی. یاره وایي دا ډېر زیات کم دی که نه. نو د دې فروټو پکې څه دغه د دې پکې څه حصه وي چې لکه دا هم څه د خاص اهمیت مطابق ځي، قیمت مطابق ځي که نه، دا لږ ځي. مامو جان صاحب تاسو خو ډېر ښه تپوس وکړو. زما په خیال چې غټ چنګ چې دی، غټ حصه چې ده دا ورکې د فروټو ده، دا زما په خیال د عربونو ډالرو فروټ ځي. خو مطلب دا دی چې زیاتر خبره دا ده چې دواړو ملکونو داسې میکانیزم نشته دی، په دې بارډرز باندې ایکسپورټ کېږي، افغانستان له ځي، سنټرل ایسټ ته عربونو ډالر ځي. اوس زه نه پوهېږم چې حکومت دا څنګه دغه کوي، انالایز کوي، یا دې څنګه دا کوي. خو زما په خیال باندې چې یوازې زموږ د یو د منډۍ نه چې داسې پنجاب نه کینو ځي، بیا امونه ځي، د پاکستان لکه مطلب دا دی چې هندواڼه ځي، دا خو ډېر لوی مطلب دا دی چې د عربونو روپو حساب دی، دا د کروڑونو نه دی. ښه نو دا خو موږ له په ریکارډ باندې لکه ډېر کم ښکاري، ځکه چې دا خو موږ اکثر وګورو یاره یا خو بارډر بند وي او یا وایي چې نه مړه وایي دومره وایي سامان نه ځي، وایي دا خو یاسې لږ غوندې سامان ځي. ځکه چې ګورو وایي یاره وایي په برآمداتو کې وایي کمی راغو. څنګه کمی راغو چې د تاجر نه تپوس وکړو، د کمې محکمې د خلکو نه تپوس وکړو، هغه وایي چې والله زما مال خو دومره ځي.
چا نه چې تپوس کې صنعتکار نه تپوس کې هغه وایي چې زما مال خو دومره ځي خو چې په ریکارډ باندې وګورې بیا په ریکارډ باندې پکې شي نه کمي په میکانیزم باندې به هم زه تاسو سره خبره کوم د دې وخت کې د افغانان رونه چې کوم زمونږ دي هغه څومره په دې کاروبار کې تاسو سره لکه د پاکستان سره په دې کاروبار کې شریک دي زه خو وایم چې زیاتتر چې داسې وي که د فروټو کاروبار که څوک کوي نه داسې وي چې پاکستان کې کوي افغانستان کې داسې وي چې 70% به زه وایم چې دا ټول افغانان ورونه پکې زموږ شامل دي دلته چې څوک لکه اوس خلک خو دلته ګیله کوي چې په پاکستان کې افغانانو ته د کاروبار اجازت نشته دی یو تاجر هلته هم ګیلې کوي نه زه خو یم افغانستان پاکستان یو داسې ملک دی چې دا یو داسې غېږه ده چې د افغانستان دپاره یو نیچرل یو داسې ده چې غېږه ده څومره افغانستان راځي افغانستان والا پاکستان والا کلاوه غاړه نیولې ده دلته د فروټو سره خاص کر راشه زموږ منډیل راشه نورو دین لاړ شه که دې ځنه کینوی افغانستان له وړي زیاتره افغانان وړي که دې ځنه هندوانه وړي زیاتره افغانان وړي که دې ځنه ام وړي زیاتره افغانان وړي دغه لسولې افغانستان لا او مشکلات شته په بارډر باندې په تورخم باندې ډېر غټ مشکلات شته په هغې به خبرو وکړو خو مطلب دا دی چې دلته روزګار تاسو سره خبره کوم خو د افغانستان خبره روانه ده نو زه غواړم چې زموږ خوشقسمتي ده چې ما سره د کابل نه هم یو ملګری ستا په شان یو هغې ته موږ درخواست کړی چې زموږ په پروګرام کې موږ سره راشي او د هغې نوم رحیم ګل صاحب دی نو د رحیم ګل صاحب چې کوم دی نو هغه د کابل نه موږ سره دې وخت کې په لیکه باندې دی موږ کوشش کوو چې موږ هغې سره خبرې وکړو مشتاق نوراني صاحب راته دا خبره وکړه چې په دې وخت کې په پاکستان کې چې کوم د فروټو کاروبار کېږي نو په دې کې ډېر غټ برخه چې ده نو هغه پکې زموږ د افغانانو ورونو ده نو هغې وایي چې موږ دې باندې ډېر خوشحاله یو زموږ کاروبار ډېر ښه روان دی رحیم ګل صاحب تاسو ته هم په پروګرام کې هر کلی ویم السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو څنګه یې خیر دی کابل کې موسم ښه دی الله کرم الحمدلله شکر بالکل دلته کې خو ماشاءالله نن لږ موسم صفا دی پرون جلال آباد او خوشا کې باران و ښه جي ښه نو بس تاسو خیریت دی شکر الحمدلله پاکستان هم ښه دی او دعاګو دی خدای تاسو ته هم خیر لري خدای موږ ته ټولو ته خیر لري او ټولو مسلمانانو ته خدای خیر لري انسانانو ته خدای خیر لري ما سره مشتاق نوراني صاحب د پاکستان د اړخه دی وخت کې په سټوډیو کې موجود دی د هغې د اړخه هم تاسو هر کله هغې هم ستاسو غږ اوري او مشتاق نوراني صاحب سره ما دا خبرې کولې چې د پاکستان او د افغانستان د تاجران چې دا کوم دي تجار دي د دې ترمنځ د فروټو د کاروبار کې دي څومره خلک شریک دي نو دی وایي چې دا خو ډېر غټ تعداد دی او په پاکستان کې وایي چې کوم خلک د فروټو کاروبار کې نه کوم زیاتر افغانان دي تاسو په خپله په دې هکله څه وایئ یقینا مشتاق نوراني صاحب چې دی هغې دا خبره کړې ده او دې کې زه وایم چې هغې سره زه متفق یم ولې چې زه به تاسو ته دا ووایم چې یوازې پېښور نه د دې تیر سیزن چې کوم تیر شو د کینو مالټې دا د سرګودې نه و نو په سرګوده کې چې کوم دی زیات شمیر کسان هغه به مخکې افغانانو دې ځل تقریبا زه په خپل وخت تیر کو خو تقریبا د تیر کال په نسبت ما دې ځلې 10% کار نه دی کړی 90% ونه شو ولې ونه شو هغه د خرچو د ګمرکاتو د کسټمو چې لکه داسې سیزن راشي د افغانستان پاکستان زیات کی د پاکستان راشي افغانستان زیات کی نو زموږ مشرانو ته پکار دي چې هغه د پښتو متل چې دا ټک وي د یو لاس نه خېږي چې دا دواړه یو ځای کې نو بیا ټک کېږي که نه د نوراني صاحب هم په دې باندې لږه خبره کوي ښه تاسو د کسټم خبره وکړه په لاره کې د مشکلاتو خبره مو وکړه په دې باندې به هم خبرې کوو تاسو خپله خبره پوره کړي بیا نوراني صاحب نه هم په دې کې تپوس کوم جی بالکل نو زمونږ مقصد بنیادی دغه دی چې دا دواړه حکومتونه داسې یو سیستم برابر کړي چې دا تجارت دا وي چې د دواړو ملکونو هغه ته هم فایده وي دې ته هم فایده وي بیا دې کې عوام وي دې کې په زرګونو کسان چې دې سره روزګار وي هغې ته هم پکې فایده وي نو حکومت د ډېرو مسلو نه په دې لږه خبره باندې خلاصېږي چې دا کسټم یې دیم کمی کی هغې هم کمی کی نو دا ټول سیستم به انشاءالله برابر چلیږي نو ولې داسې لږ غوندې د افغانستان په هکله لږ غوندې خبر کوي په دې وخت کې که نه ځکه چې دلته هم د خلکو نه خو واورېده نو دلته نه چې کوم سامان ځي نو هغې باندې هم لږ غوندې کسټم زیات شوی دی لږ ټکس پې زیات شوی دی او دلته پاکستان اړخ ته تاسو هم خبره وکړه نو هلته هم څه داسې ټکسونه مکسونه زیات شوي دي ولې څه لږ نه
مایلیج یې ښه ډېر زیات شوی دی. خو زه تاسو ته وایم داسې خو به ډېر ټایم والي، خو بنیادي خبره داسې ده چې 13 کلونو کې مونږ به مثال د خبرې 2 لک روپۍ افغانۍ ټیکس ورکو افغانستان حکومت ته، نو مونږ به هلته نه ګاډي چې راوړل. اوس هغه چې دی هغه 9.5 لکه 7 لکه ته خبره لاړه افغانو ته، هغه چې بیا په پاکستانو باندې واړې که نه، نو بیا تاسو پته لګي د دې ګاډي ډبل قیمت نم زیات راځي. دا خو ډېره زیاته شوم، بیا به دا خلک اخلي څنګه نو دغه خو زه تاته یو بل مثال در کوم که نه چې دلته نصیب زی د هغې یو ټایم کې 120 روپۍ پاکستان کسټم اغوستو. ښه جي 120 روپۍ فی ایک کیلو، یو کیلو په 120 روپۍ چې ته کسټم والی، نو دا به هغه مخکې خرڅۍ پسو. ځکه خو د ګاډ والا خپل جنګ د ګاډ دا مسلې دي. مونږ چې دغه مسلې من نه وځي هر څه به برابر شي. لکه د نوراني صاحب نم پدې کې تاسو کوم تاسو به را سره اوسئ. ښه نوراني صاحب دا چې دی سوي لګیا دي پاکستان د اړه څه خبره تاسو په اول خو سلام کوم رحیم ګل رور ته، او ډېر هلکه ډېر ماشاءالله ډېر ښه خبرې وکړي، صحیح خبرې وکړي، زه سره اتفاق کوم. خو رحیم ګل بھائی چې کومې خبرې وکړي هغه ویل چې په کینو باندې طالبانو ټیکس 55 روپۍ لکه پر کېجي باندې هغې ټیکس ولګولو. مخکې دا و پر کېجي 12 روپۍ او 15 روپۍ هلته په کیلو کې خرڅېږي. نه دا ټیکس لکه دا لکه تورخم چې کراس کوي پر کېجي به 55 روپۍ هغې ټیکس علي پر کېجي. د پاکستان 55 روپۍ د پاکستان ټن په حساب ټن لکه ټن حساب 55,000 روپۍ شوي 55,000 پر ټن. نو یو ګاډی 30 ټن تاسو حساب ولګوئ، او نو یو ټریلا نو بیا خو به دلته د خلکو د وس نه به وځي دا شی. د خلکو د افغانستان کې نو دا خو رحیم ګل بھائی خو همدا خبره وکړه چې ما مخکې کوم تجارت افغانستان له کوو د پاکستان کینو مې وړه کابل له یا تاجکستان له، نو هغه ما 10 ټول 100 کې 10% کو نور راله مکور کې کېناستم ځکه چې ټکسونه دومره عواید دومره زیات شوي. نو داسې که افغانستان نه کوم شی راځي لکه د سیبو خبره وکړه چې سیب باندې 120 روپۍ پر کېجي علي. اصل کې د دواړو ملکونو کې یو مشترکه داسې د کم خارجت یا د تجارت وزارتونه دي یا د دواړو ملکونو مخکې داسې څه میکانیزم یا داسې څه طریقه کار نشته چې د یو شي ویلي ته وګوري او د هغې مطابق دې باندې ټیکس ولګوي. نه که ټیکس کم شي نو دې سره به دا شی بیا مناسب ډېر به مناسب شي. لکه اوس لکه اخوانه اوس دې خوانه زموږ سټرابري د پاکستان نه اوس 300 روپۍ پر کېجي باندې افغان طالبان حکومت په هغې باندې ټیکس علي 300 روپۍ پر کېجي. نو دې ته پکار دی چې دواړه ملکونو کینی خپلو کې لکه دواړه ملکونو خپلو کې کینی. اوس پاکستان کې خپل سیب ډېر دی، اوس د پاکستان سیب شروع کېږي د جولای نه شروع کېږي، سیب اپل سیب د جولای نه شروع کېږي ډسمبر پورې دی په باغونه ختمېږي. بیا که د ډسمبر نه د پاکستان آی پورې پکار چې پابندي پاکستان خپل سیب لري هغه پورې که بیا هغې نه وروسته د افغانستان سیب راځي پکار دی دی بیا 0 کې یا بالکل کم کې منیمم ته راوړي. داسې ده که د افغانستان کې اوس کینو نشته دی، که د پاکستان کینو چې پکار دی دې باندې منیمم ټیکس دی کېدي. افغانستان خلکو ته هم دا کینو داسې پاکستان کې انګور نشته دی، د افغانستان انګور راځي یا تورخم بندي تورخم انګور چې یو شپه لیټ شي او ختم شي که نه. 13 کالي اربونه روپۍ خلکو تاوان وکړو د انګورو تاجرانو، ډېر خلک ورکې ډیفالټ شو، بالکل دیوالیه شو غریبانان. نو دا خو مونږ اورو اکثر چې دا زمونږ دلته چیمبر اف کامرس شته چې داسې چیمبر هم شته دی چې د هغې افغانان هم د هغې ممبران دي او پاکستانیان هم د هغې ممبران دي. نو دا ستاسو خبره په هغه لیول باندې نه کېږي چې دا کوم بالکل مونږ خو څو ځل دا وکړو، خو مونږ چا کنسلټ کړي دا ټول بر انعام دي. څومره باډیز چې دي دا ټول بر انعام دي، د چا تاجر دپاره کار نه کوي. او که زمونږ کم د تاجر د تجارت کم وزارت دی موږ سره کله کنسلټ کړي نه دي چېرې موږ دا پالیسي جوړو د تورخم باره کې یا د ایکسپورټ باره کې افغانستان دپاره پالیسي جوړو تاسو څه خدشات دي، تاسو څه ویل غواړئ چې افغانستان سره موږ څه کنسلټ کوو. پکار دی چې موږ ته ویلې موږ ورته چې تاسو ورسره دا څه لیسټډ کړئ، هر څه ورسره په لیسټ باندې راوړئ چې کې په کینو به دا ټیکسي ستا په انګورو به دا ټیکسي، ستا سره سیب شته ما سره سیب شته ته به هم سیب نه راوړې که راوړې نو دې میاشت نه پس به راځي دا به پې ټیکس منیممي، زما به هندواڼه درځي دې سیزنه پورې ستا هندواڼه چې چالو شي بیا به پې ستا ټیکس لګي، یا زما امونه درځي ستا افغانستان کې هم یو دانه نشته دی. پکار دی دې ټایم کې افغانستان باندې بالکل زیرو ساتي، که داسې د افغانستان نه څه راځي بیا
بیا په کار چې پاکستان کې هغه شی نشته چې زما کم ځای خلک دي کم د پاکستان زه به اوس لږ د رحیم ګل صاحب نه تپوس وکړم که نه رحیم ګل صاحب دا خبره خو نوراني صاحب موږ او تاسو موږ خو د حکومتونو چلولو دپاره خو ټیکس پکاري که نه نو د په دې بارډر باندې چې دا کم سامان اخوا درځي تاسو د انګورو خبره وکړه چې کله بارډر بندي نو د دې څه څیزونه خو شته که نه چې د هغې د خرابېدو امکان وي نو هغه که بارډر بند وي نو هغه اخوا دې خوا پرېږدي که نه پرېږدي درله بالکل نه پرېږدي څنګه چې مشتاق نورانی صاحب مخکې خبره وکړه 13 کلونه کم سے کم د کروڑونو نه خبره بره په نقصان وشو په وجه د دې چې په تورخم بارډر باندې د انګورو گاډي چې کوم هغه ټیم موسم وي او انګور راشي پهلنی وختونو کې هغه تاسو یقینو کوي چې یو غنټه منډي ته لیټ رسی هغه یو غنټه مخکې او یو غنټه وروسته ډیر زیات فرق کوي هغه فرق چې دی مونږ ته بیا هغه ټیم د بګرای نه لګي چې مونږ ته د دې پخته فروش راشي نو دا مونږ ته پته لګي نو لکه په ګنټو چې جی د خرڅ نه چې په ګنټو ته د هغې فرق معلومیږي دغه ګاډی چې 2 ورځې یا 3 ورځې په بارډر ایثار شي د هغې به څه حال وي بل د ټولو نه غټې مسلې موجوده وخت کې مونږ ته د خرچو دي په خرچو کې د ټولو نه اول نمبر چې کم دی هغه ګمرکات کسٹمز دي چې هغه افغانستان سیټ ته او پاکستان سیټ ته دي دا غي نه پس بیا کرایانې دي چې کرایانې کم ځای ته رسیدلې نو مونږه بنیادی مسلې دغه دي کدا حکومتونه چرته پدې باندې خبرونه کی او د دې حل لار ونه باسي نو دا څه وګڼي چې دا تجارت ختم شو ولې چې زه دلته کې په اسان حساب زتا ته ویم چې زه دلته نه انګور لګم هغه پاکستان ته پونچ ماته په 200 روپۍ باندې پریوزي هغه په 200 روپۍ باندې ته کیلو والی نه خبره دغه دي کنه چې لکه مونږ به دې تم فکر کوو چې دا زما عوام برداشت کولای شي نو تاسو نشي کولای نو د دې مقصد دا دی چې نه کول دي دا حکومت هم نه کول دي هغه حکومت هم نه کول دي د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې دا دواړه حکومتونه په دې باندې یو سیستم برابر کینی چې بھائی زما دغه شیزونه دي څنګه چې مشتاق نورانی صاحب ویل چې اندوانه د اوس دلته شروع کېدو نه د شروع شوی الته شروع ده چې هغه دې ټیم دلته راځي په اندوانه باندې دونه ټیکس دی چې هغه زتا ته ومنو هغه بالکل دلته د غستو نه د بلکې سوق نه راوړي مخکې به دغه ټیکسونه چې دی 10,000 12,000 ټنو کلدارې اوس هغه چې دی 50,000 خبره 60,000 فی ټن شو نو هغه کم ځای نه برداشت کوي هغه خوندوانه نه برداشت کوي ښه نوراني صاحب ستاسو په دې هکله باندې څه تجربه ده ما چې ویل چې لکه کوم سامانونه خرابېده نو دا خو موږ اکثر اورو به طور صافیان چې یاره کوم سامان خرابېږي هغه په بارډر پرېږدي چې یاره دا زر زر وباسئ چې خراب نه شي چې بیا به خرڅېږي نه نو ولې دا د دې اړخ هم دا مشکل شته دلته بالکل لکه دا تاسو وایئ چې د پاکستان کوم فروټ چې ځي افغانستان لا اصل کې خبره ده چې دا فرش فروټ دی او دا ارڅ صرف په تورخم بارډر ځي کنه نور لارم شجر ده د اول غوتاو دا وایم چې بالکل د دې سیټ نه مشکلات ډیر زیات دي چې افغانستان لزی او چې افغانستان نه راځي هم ډیر مشکلات دي په کار دا فرش فروټ دي تازه میوه ده په کار د دې لپاره دی خپل صداسي قانون لین جوړ کړي خپل سپیشل روټي جوړ کړي بالکل چې دی بالکل تله فورن کله افغانستان نه راتله په کار چې سیل کېدی او چې کم کدا اسلام آباد لته چې اسلام آباد کې سیل کولاوي دی پیښور ته راتله چې پیښور کې سیل چې په لار چا نه ټریفیک والا ودرولې نه په لار خاصدار ودرولې مخکې خوش خاصدار بني یا دغه ناراضي قبایل پولیس ودرولې د افغانستان کې په کار چې کوم بارډر پر رسیدې یا تاجکستان پر رسیدې په کار د فرش فروټ بالکل سٹاپ کېدی نه او هغه ځنه سیل بدل تمات کېدی او تاسو ویل چې نورو لارو باندې هم دا فروټ چې بالکل د کورم ایجنسی لار ده د خرلاچی لار ورته ویالته دا درې څلور نور لارې د تورخم نه علاوه التم زی فروټ زی روان زی نو د چې کله دا لار بند شي د تورخم خاص کر چې د افغانستان دواړو ملکونو کې څه لږه معمولی سیاسي څه مسله راشي نو بیا تجارت دواړه متاثر شي نو دواړه ملکونه خدای دې یو بل لپاره یو نیچرل افغانستان او پاکستان چې دي دواړه لپاره دواړه یو زرعي ملکونه تاسو ته معلوم دي دواړه په زراعت باندې د خلکو
دغه چې دی ژوند چې دی په زراعتو تېرېږي هغه به زرعي ملک دی دام زرعي ملک دی د حکومتونو د عوامو د ژوند خیال نو پکار دی چې دوی دا ډېر سهل کې ډېر اسان کې پکار ده. زه دا ناست یو تپوس کوم تاسو دواړو د خبرو نه ماته پته لګي چې شکر تاسو دواړه ښه تعلیم یافته خلک یې او تاسو ماته دا پته چې تاسو په خپل MA کړی دی که نه مهرباني او نو تاسو شوی رحیم ګل صاحب شو د دې خبرو نه پته لګي چې دا کوم د کار روان دی که دا کار چلی نو زموږ بینکونو په لارې چې کومې پیسې ځي راځي نو په دې کې خو موږ ته ډېرې پیسې بچ کېږي نو دا تاسو لکه د پاکستان نه چې افغانستان ته پیسې ځي په کوم بینک ځي او اخوا نه چې راځي په کوم بینک راځي؟ نو زه ته دا وایم چې دا خو د عربونو روپو آنه جانه ده خو دا ټول داسې یم چې هغه بلیک سور ته هونډۍ بلیک منی لکه نه بلیک نه ویم د حوالو په ذریعه ځي راځي نو بیا ملک ته څه پیدا شو؟ نو خبره دا ده که نه چې نه حبیب بینک او داسې بینکونو دغه دي چې د پاغي باندې هم ځي او داغه د ټولو نه غټه مسلې مونږ ته څه شي طریقه کار دی طریقه کار داسې وی چې کچرتا زتا توه ما د بانک هغه مسلې ته فکر وکي نو هغه داسې دی چې ته کو بس دا کار روزګار زونه کم خنو نو همدغه اسانتیاګان مونږ غواړو چې دغه اسانتیاګان مونږ ته ملاوي شي نو بیا به دینه ډیر فائدې راځي خو د دینه غټه مسله دغه ویږي چې مونږ اوس الته زکینواله ما زه اکثر چې د الته کې بیا د دې متبادل نور شیزونه چې کوم وی پیازو والا آلو والا یا همداسې نور سامانونو والا ز پیسې غیله ورکوم چې وای دا پیسې والا او طالبال ته ملاوي شي مال بدل ته ملاوي شي زیات خلک دغه طریقې کار لکه بارټر وي دله بارټر وي بالکل بارټر سامان په بدل کې سامان دا به کې خو د بانکونو سیستم نشته لکه بانک باندې دا خو کروڑونو بالکل په بانکونو براتلې کې د پاکستان خپل بانکونو له ایجاد ورکړي کابل کې کولاو کو دی او الته یو سیستم باندې جوړ دلته MCB بانک دی الایډ بانک دی یا زمونږ UBL دی او الته برانچونه وي نه الته برانچ شته خو دی برانچونه اوس مثلا اوس مال د مال خرڅې دی لکه لګوره د خلک یو د هغې طریقه کار ډېر مشکل او خبره ده دغه مشکل طریقه کار د وجې ګوره خلک چې دي د دواړو ملکونو خلک دومره های تعلیم یافته خو نه دي که نه په کار چې دوله سیستم پهلي بیسک سیستم دوله ډېر آسان جوړ کړي رو که بیا دیله کمپلیکیټډ سیستم جوړي کمپریهنسیو بیرې جوړ کړي ولا اوس زموږ یو بینک دی هلته کلاو دی اوس زما مثلا کینو لاړه افغانستان ته خرج شو په اوپن مارکیټ کې او مال هلته پیسې ملاویږي مال خو دا فرش فروټ دي څنګه چې تیزوالي کې دا پیسې هم تاله فرش پکار دي مخکې خوا نو پکار زال ته ما خپل بانک کې ورکړی وی د پاکستاني بانک کې ما ورکړ مال هلته ریسیف شوی وی ایزیلی او د پاکستان خپل بیا دی په خپل دغه غستیا سولې غا سرویس چارج زر مبادله غستیا د پکار چې افغاني بانکونه دلته پرېخې وي آسان طریقه کار باندې او چې افغانستان دلته څه انګور راتلې افغاني بانک له بدی پیسې ورکولې ولته بل آسانه ملاوي دي بلکې دوه بانکونو ته پکارو خنو دی خو رحیم ګل صاحب سره پکې چرته د ماشوم اواز راتل شروع شو نو رحیم ګل صاحب زه به تاسو نن پکې ته پوس کوم بیا به د اغې نه پس په مونږ تاسو نه اجازه لو ځکه چې تاسو خو بس زما خیال مونږ ډېر وخت واغستو تاسو مصروفه هم یې رحیم ګل صاحب زما اواز درځي جی نو ما ویل چې بس خبرې خو تاسو په د زړه کې او ډېر خبرې خو مخې لرام کې په خپل هم سوال غواړي راته وایي ځکه چې تاسو هم ډېر وخت واغستو کنه زمونږ واحد نه واحد دغه یو مطالبه ده چې زمونږ د आवाज مشرانو دواړو سیډو ته ورسیږي او په دې باندې یو داسې طریقه کار وشي چې مونږ د روزګار جاری وساتو که زه تاسو وایم چې ما تیر سیزن نه کار بند کړی دی نو لا پورې بند دی ښه د هغې بنیادي وجه دا ده چې زه نشم برداشت کولی هغه خرچې او هغه ګمرک هغه کسټمر هغه زه نشم برداشت کولی نو ما روزګار بل مثال بند کړی دی زما په رنګې په سلهاو نه په زرهاو کسان داسې نور دی چې د هغې روزګار هم بس بند شو نو که د دې بند خو دا مسله نه ده دا خو لکه زما یو بندېدو سره ما سره زرګونه کسان نور بې روزګاره کېږي باید چې زموږ حکومتونه هغې ته وګوري دا خو وایي چې د مزدور دی اول د باغ نه راشو کوي هغه مزدور دی بیا د باغ والا چې کوم دی په خپل هغه هم یو انسان دی د هغه خاندان دی بیا چې په ټرک کې اچي هغه هم مزدور دی بیا چې ټرک ډرایور هم مزدور دی ورسره کلندر هم مزدور دی چې پاکستان ته وروړي بیا دلته پکې دی کې په لکونو مزدوران په دې کاروبار روان دي په زرهاو کسان ما سره بې روزګاره کېږي زما روزګار چې بندېږي نو دا زمونږ درېنه مطالبه ده
د دواړو ملکونو نه چې وای په دې باندې تاسو سوچ وکړئ فکر وکړئ کبل زراعي خو مونږ ته خو نه ښکاري چې مونږ بل زراعي استعمال کو خو دا تیار روزګار دی دا ولې بندوي د دې طریقه برابر کړئ رحیم ګل صاحب مونږ به کوشش کوو چې وقتاً فوقتاً ستاسو غږ چې کوم دی دا مونږ په خپل پروګرام کې اخلو به کله کله چې کله داسې ګرمه خبره راځي چې د هغې سره کاروبار خرابېږي یا څه نوره مسله جوړېږي کور مو ودان تاسو مونږ ته وخت راکړو مشتاق نوراني صاحب تاسو ډېرې ښې خبرې وکړې ډېرې خبرې مونږ ته صفا شوې زموږ اورېدونکو هم واورېدې او خدای مو باد لره او بسروجي مبارکه شو مونږ خپل ټول دعا کې یاد ساتي مونږ ټول هم تاسو خپل دعا کې یاد ساتي ډېره مهرباني السلام علیکم السلام علیکم نوراني صاحب دا خبره خو لږ داسې دغه غونتې وه دا خو لږ داسې مشکلات دي ځکه چې دا خو په لکونو خلک دي که نه او د هغوی مزدوري ده مزدوران دي لګیا دي دا خبرې دوی وایي چې ما کاروبار بند کو نو که ده یوازې په افغانستان کې کاروبار بند کو دی پاکستان سره کاروبار نه کوي د کاروبار هم نه چلی خو بیا مخکې د هغه مزدورانو هم کاروبار دا خو په لکونو کورونه دي او چې بالکل تاسو صحیح ویل د خدشات شو صحیح څو ګریډي والا د خو په مالت کې زه چې چرته اوسېږم کنه په هغه ځای کې کم از کم 100 کسان زم په محله کې په ریړه کې کاروبار فروټ والا بالکل نو دا خو ټول بیروزګار ګوره هغه ریړې ته دا فروټ را رسیدلی دي نو دیو فروټ د یو کیلو فروټ یا د ریډې ته فروټ را رسیدلو کې د سمرا چې اواز د باغ نه راش کېدلو پورې د هغې نه مخکې دی باندې سپری شوی ده د هغې باندې کاد لګېدلی دی نو د هغې خلکو دې کې څومره روزګار دغه دی شامل دی دې کې بیا د باغ کې کټۍ شوې ده بیا چې باغ کې څوک کټۍ کوي او بیا پیکینګ کوي د هغې ورکې څومره خلک ورکې انوالو دي دا یو سپلای چین دی که دې باندې تاسو لکونه بلکې نه کروڑونه خلک دې کې شامل دي د هغې خدشات بالکل ټیک وجي اوس خو رحیم ګل صاحب نشته دی دا پروګرام به وروستو کېدی شي که هغوی بیا چېرته په فیسبوک باندې بیا واورو خو زه اوس تاسو نه یو بل تپوس کوم دا خو خلک دا ګڼي چې د افغانستان چې دی نو دا صرف د دې تعلق مړه صرف پښتنو سره دی په پاکستان کې خلک وایي مړه دا د پښتنو مسله ده د افغانانو مسله دې سره زموږ سره کار نشته خو د ستاسو کاروبار ته خو چې زه ګورم نو تاسو کله په سند کې ګرځئ کله په بلوچستان کې ګرځئ کله په پنجاب کې ګرځئ د هغه ځای نه شی چې ته وایي هلته م روان کړئ هلته نه م دلته روان کړئ نو په دې کاروبار کې خو بیا دا دواړه ملکونه بالکل پوره په پوره ورشریک دي که نه بالکل خبره نه ده دا نه ده لیکن دواړه زرعي ملکونه دي او د دواړو یو بل باندې ته چې سند نه کوم شی والي هغه کې ته هلته لېږي افغانستان ته د پنجاب نه چې څه والي څه لېږي هلته او د بلوچستان نه چې څه والي نو څه لېږي انحصار دی دواړو ملکونو یو بل باندې یو بل زراعت په دې باندې انحصار دی لکونو خلکو یو بل باندې انحصار دی دا خو موږ چغې ویو چې د دې دواړو ملکونو حکمرانان چې دي په کار ده چې دا نفرتونه ختم کړي او د خپل پالیسۍ نه د نفرت په ذریعه په نه جوړېږي که موږ دا تجارت یو بل اسانه کړو یوازې د دې تورخم باندې موږ تاجرانو له ویزې اسانې کړو دی خو افغانستان ویزې ول اسانې کړي د خلکو تګ راتګ اسان شي د افغانستان خبره کوو خو تاسو موږ چې هغه خبره کوله د تاجکستان ازبکستان هم کاروبار کولی دلته نه بالکل دې ځای نه دغه باندې ټرانزیټ باندې ډېر مالونه ځي د افغانستان څومره کینو چې دی دې ځای نه ځي دې ځای نه د افغانستان لګی دی الو ډېر زیات روان دی د پاکستان لګی دی د پالپور او د کوم د پاکستان جنوبي د پنجاب کبي جنوبي پنجاب دی دلته چې څومره الو کېږي لګی ټول افغانستان تاجکستان ازبکستان ته روان دی هلته ډېر زیات د دې خوښونکي ډېر کاروبار کوو نو دا زموږ د عمل غریب پسې دی بیا زموږ د عمل غریب په دې دی چې بس د دې کوم چې پالیسي جوړونکي دي مړه یو خبره ده خلک اکثر ګیله کوي مړه وایي ملک وایي مالداره دی خو بس وایي خلک پکې یو څو خلک پکې مالداره شي باقي ټول غریبانه دا دغه خو شک نشته دا ملک خو د سونې د سرو ډک دی ګوره انګریزان چې کله دلته راله نو هغوی حیران شو چې دې آب و هوا ته یې وکته دې ځمکې ته یې وکتو دې زراعت ته یې وکته او د دې اوبو ته یې وکته هغه ویل چې دا خو جنت دی په دې دنیا باندې واقعي پاکستان خو زه چې دنیا کې ګرځېدلی مختلف ملکونو کې ګرځېدلی یم یورپي ملکونو کې ګرځېدلی یم په عربي ملکونو کې سنټرل ایشیا ته تللی یم تاجکستان ته چې کله ما د پاکستان کینو هلته تلو په د ټرانزیټ په ذریعې د پاکستان غوندې جنت نظیر ملک نشته دی په هر لحاظ باندې که دې ته نهري نظام وګوري که دې د ځمکو وګوري هر فصل هر موسم باران پکې لګی باران پکې روان دی خو اصل خبره دا ده که څوک وایي چې دا ملک یوازې دی وی اکثر وی دا به دیفالت شي یوازې دا زراعت نه ستا د پاکستان دا زراعت نه دا ټول ملک ساتلی شي دومره مضبوط زراعت او دومره خو پاکستان کې اصل کې خبره داره چې کنسنټنسي نشته لکه دغه نشته دا نشته لکه استحکام نشته یو تسلسل نشته
د پالیسي تسلسل نشته. تا به لږ دلته بریک تا باندې علم ځکه چې دلته زه خپل اورېدونکي هغه اورېدونکي چې خپل دې پروګرام کې خپله څه تجربه څه تجزیه مونږ سره شریکوئ تاسو مونږ ته کال کولی شئ چې کله کال راشي مونږ به د هغې جواب به تاسو لرکو. نوراني صاحب هم دلته ناست دی او زمونږ نمبر تاسو ته معلوم دی د پېښور نمبر دی 091 52 54 143 52 54 143. په دې باندې تاسو کال کولی شئ او پهلنی کال لا نوراني صاحب ګورو چې تاسو نه خلک څه تپوس کړي تاسو د غوږ ته دغه واچوئ او زه تپوس کوم چې دوی به تاسو نه څوک دي را سره. السلام علیکم جی څوک یې او د کوم ځای نه؟ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ټولو مېلمنو ته دعا سلام او تاسو ته دعا سلام. ډېره مهرباني جی. وایي که نه جي څوک یې او د کوم ځای نه؟ یاره جی زمونږ د ملک د ټول نه غټ تزلزل دا دی چې یو څو تاجران کم مالدار وي که نه جي کم مالداره په اوچته سطح باندې او جی تاسو نن وګورئ پراپرټي هم دغه شی دی او د ګاډو بارګیننګ هم دغه شی دی او د فروټو یا د غنمو یا د سبزی دام دغه شی دی. دوی دا واخلي په یو څو کسه باندې او جی او هغه بیا په دې ګاډو والا او په دې دکاندارانو باندې په قرض باندې ورکوي دوی پسې ولیکي. اوهو دا سود دی. نو دغه ګوري دا به د مجسټریټ مخکې به بولی کېده. مجسټریټ به په دغه کې په منډی کې موجود و د هغه مخکې به بولي شو چې کم شي به زیات و هغه سره به دا فکر و چې دا به غریب سړی څنګه خوري. د غریب فکرمند پکې و. هغه باندې هغه وساتل هغه به د غریب خېټې ته ورسېدو. دا به د نوراني صاحب نه تپوس کوو. بالکل د غریب بچې د فروټو سره د فروټو پسې جاړي او اوښکې پې یو فروټ ورته نه میلاږي. ښه جي ډېره بنیادي خبره ده. خو ستا د 400 پیداوار دی که نه سټرابري واو هغه نن وګوري په مارکیټ کې په 350 په 400 روپیا کیلو خرڅېږي. دا د چا د وجې نه دا د یو څو مالدارو د وجې نه. ښه د برګرو د اجي صاحب د ډېرې ښایسته خبرې وکړې د مېلمنو ډېرې ښایسته خبرې وکړې خو د دې ټوله وجه همدغه ده چې دا دوی یو څو کسه واخلي لکه مخکې په دې خیبر ایجنسۍ کې دا افیم چې دا ډېر ارزان یو څو ډیلران راووته او هغه افیم یې ټول راواغېسته او په ځان سره یې په سټورونو کې جمع کړو ایسیګانې ورته ولګل چې کله نایاب شو هغه شیز ګران شو. زمونږ دغه تزلزل دی. نوراني صاحب به جواب درکوي وروره کور دې ودان ډېره د ملګري څه نوم تاسو خپل نوم ونه خولو؟ زما نوم هدایت الله اف شیخ محمد. هدایت الله صاحب ډېره مهرباني کور مو ما تاسو ته سرفراز مجلس خبره کړې وه جي. بالکل په دې باندې تفسیر هم وکړه. بالکل مهرباني ډېره مهرباني. هدایت الله بھائی ډېره مننه او هدایت الله بھائی ډېر دغه خپل د لحاظ نه ډېره بهترینه خبره وکړه. خو کم چې د فروټ یا کم د منډي سیستم دی هغه په ډیمانډ او سپلای باندې چلیږي. د بولی په پیله ولې ګوره لکه اوس هم بولی کېږي ډیمانډ او سپلای. زه لکه زه یو کریټ دی اوس مثلا د خټکي کریټ دی هغې له زه یم زر بل گا کوئی 1100 بل 1200 چې چا زیات نه زیات ریټ یې هغه ولګي. صحیح ده. اوس مثلا دا خرچ شو دا مثلا په 1200 روپۍ خرچ شو دا 20 کېجي دی نو داسې ووایي چې دا 70 روپۍ باندې خرچ شو کېجي. صحیح ده که نه. دا د مجسټریټ کار دا دی د کمشنر کار دا دی چې دا په 70 خرچ شو او دا چې څوک د منډۍ نه بار وړي په ریړۍ خرڅوي په دکان هغه د هغه لګج اندازه ولګي 40 روپۍ پر کېجي د دې راځي نو دا 80 روپۍ هغه ریټ ورکړي. دا د خبر سي خو دا 80 روپۍ امپلیمنټ کول زما د تاجر کار نه دی دا د حکومت کار دی. حکومت خو نشته زموږ نرخنامه تیر کال د مارچ کې راوتې وه د هغې نه پس بله نرخنامه نه ده راوتې. ته یو ځای کې لاړ شه یو ځای کې موږ چې د منډۍ نه هغه دی چې خبره وکړه سرفراز مجسټریټ به ګرځېدو که نه چې اشنغرۍ کې به را روان شو نو په همداسې کې به هم خلک راپېژني. خبره د فروټو یو ریټ ته ماته وایي چې اوس پورې مارکیټ کې امپلیمنټ دی. په مارکیټ کې یو شی په 80 روپۍ دی اوس ما اورځي هندواڼه خرڅ کړه په 100 روپۍ هندواڼه ما یو میلمه راغسته په 100 روپۍ کیلو خبره ما په 100 روپۍ هندواڼه خرڅ کړه ورځ منډۍ ما په 650 روپۍ واغسته ما هغه ریډۍ والا سره لانجه وکړم ویل دا تاسو چې دی خبره ما په 650 120 روپۍ کیلو راکړه دا به غریبانه هم زیاتې خبره دا د حکومت دا د حکومت ناکامي ده نااهلي ده. ګوره نو په ما باندې او په تا باندې ولې د ریډیو والا په تور باندې څه اخلاقي ذمهواري نشته چې زما غریبان خلک دا شی لږ وخوري؟ یاره اخلاقي تور باندې زموږ ملک ټول دیوالی شوی دی نور نه دی شوی اخلاقي تور باندې ختم دی. صرف په قانون چلیو بالکل قانون باندې به چلی او ستا کمشنري نظام دی ستا د ډي سي نظام دی دا به ته فعال کې او ډېر ډنډې سره به فعال کې. ډي سي نظام خو نه فعال کېږي. زما چې کوم نرخامه خو نشته زما د نرخامه هغې ته خو موټر به ورکې ګاډي به ورکې شی نه به ورکې بس هغې به مزو کې ساتي به میټینګ کې ساتي او به چا نه به تپوس کوي زه میټینګ کې مولوي راشي خبره وکړو. بابر صاحب دا خلک چې کوم وایي چې موږ له فروټ ګران میلاوي دی صحیح وایي دا خبره. زه په خپله د فروټ خرڅوم زه یې په 80 روپۍ خرڅوم چې بارې زه والم ماله په 300 روپۍ میلاویږي په کیلو.
هر سړي خپل منمانی ده کنه حکومت نشه جوځه کې د جنگل قانون دی کنه نوراني صاحب مونږ خو د وړوکوالي نه اسلامیات وایو مونږ ته خو په اسلام کې دا ویل شوي چې په 100 روپو پسې بس څومره مناسبه ګټه دومره به کې 100 پسې 10 روپیا وګټه 10 روپیا وګټه 10% وګټه 10 وګټه خبره تا بالکل ساده مارکیټ نه هغه راوته د منډۍ نه په 100 روپیا پورې اندوانه راوته بالکل ما چې په حیات آباد کې د خپل کور مخې لاغستان ټول کې ورکوټي اندوانه ما په 3.5 روپیا خزما لګه غټه ونو 650 روپیا کا 4.5 کیلو کو نو زول حیران شوم نو ما ورته ته 10000 روپے ما ورته دا ویل ریډي والا ته ما سره به سو کومل ته 10000 روپے دی ریډي نه دورز یو باسي او مې دلته ام او کړه دا کړه غي 2000 روپے دورز مطلب 60000 روپے تنخواه دا غي نه لګ روپے تنخواه نه 20000 روپے خلکو تنخواه غالي او اصل خبردار زمنګ د حکومت زمنګ د سیستم ډیر زیات ناکامی ده برینام گاډي ورکړي ګارډز ورکړي ټیس باس ډیر کړي باغړ غړ بنگلو کې اوسېږي قانونو بنگلو جی پلیز سر صاحب په خپل تو خو پکې د مناسبه خبرې کې لګي السلام علیکم جی څوک خبرې کوي جو د کم زینا وعلیکم السلام جی زه طاهر زمان خبرې کوم د مسیزو په خبره نه خوای کنه ورور کار زمان سپ تاسو وسول غواړي زیاده جی مونږ به دا وایو کنه چې په دې حکومت کې هم ماشاءالله د فضل الرحمن صاحب د دې کنټریبیوشن ډیر زیات دی ځکه چې په وفاق کې د حکومت زیاته حصہ صوبه هټول هم د سره ده کنه او جی او هغه وخت مطلب د دوه یو مکتب فکر دی هم دیوبندي او هم دیوبندي خجی پکاره چې د عمران خان په دور کې خو دا ډېر انټي ما دا ډېر خلاف ډېر پالیسیان سره دا خلاف مخدغه دا پالیسي خو چې دا دور کې ګرانی و خدای چې دا تجارت آسان افغانستان سره تاسو خبره کوي او جی افغانستان سره خبره کوم ځکه چې موږ ته پته لګي کنه د مارکیټ کې وشي وس خړې روز په دې حکومتونو کې هو فلرامه صاحب نو زموږ دا ډېره سخته ګیله ده چې دواړه خو ته یو دغه سکول افسر خلک یې کنه او جی په کار چې تاسو په دور کې تجارت دا سویل چې خلک په عمدات یو صوبې نه بل صوبې ته وړي ډیره مهرباني کار زمان صاحب اوس په دې باندې نوراني صاحب نه تاسو کو تاسو د خبره باندې مونږ پوه شو تاسو ټیکنیکل خبره وکړه چې په افغانستان کې هم د طالبانو حکومت ته دلته تاسو وایي چې د مولانا فضل الرحمن صاحب سره د پکار دي چې د معاملې ټیک بالکل دا خبره د صحیح ده دلته خلک زموږ عوامو دا زیات تر نظر دا چې کله د طالبانو حکومت راشي نو دلته به تجارت آسان شي او بل دا خو د دې لکه مطلب دا داسې حکومت راغی چې د یو چې زموږ لکه د ورور حکومت صحیح راشي خو چې کله د طالبان راغلي دي هغه ټیکسونه یو په سل زیات کړی دي مخکې د کینو چې د پر ټن چې د موږ ورکو 16000 ورکو اوس 55000 ورکو د سټابری هم ورکو 45000 اوس ورکو 300 روپے پر کیجی د سن خربوزه راځي هغه باندې 70000 روپے دی پر صبر وکړو کالر دی راځه تا سخت خبرې شروع کړې ګرانې خبرې شروع کړې السلام علیکم جی څوک یو د کم زینا وعلیکم السلام سر جی شیخان نه خبرې کوم د سک پیښور د شیخانو کلینه حضرت ګل وای کنه ورور ته په کې سویل غواړي د استاسو پروګرام زما ډېر خوښ شو ډېر مزیدار خبرې روانې دي ډېر موږ سره نور ملګري ناستي هغوی هم دا پروګرام اوري نو څنګه دې بل ملګري دا خبره وکړه لکه موږ د یو ګورنمنټ د یو د پالیټکس خلاف هم نه یو چې کوم لکه عوامو سره ښېګړه کوي عوامو سره لږ سهولت ورکوي څنګه دی مولانا فضل الرحمن یاد کو نو مولانا فضل الرحمن نه مونږ په اخبار کې کتلې نه په ټلویزیون کې کتلې نه مونږ د خلینو څخه خبره واورېده د عوامو له دې سر لیف ورکړی دی ډیره مهرباني چې تاسو خبره راورسېده موږ پوه شو چې تاسو په خبره ډیره مهرباني دا خبره پکې ده دا خبره پکې د اندوانو د کینونه پکې د مولانا صاحب طرف دا بس د خلکو خدشات دي خلک دا د خلکو د لذیذ لیډران دي چې ګرانی شي مشکلات شي نو چانه ګیلو کی دینه بګیله کی نو چې دا موجوده چې حکومت ته کنه دی ویلي مو چې د عمران خان لري چې موږ راشو نو موږ اساني راولو لږ اساني راوسته نو خبره ده ګوره خلک ګیله ګوره چانه ګیلو کی د حکومت نه بګیله کی چاله چوټ ور کړي دي زمونږ پټونو باندې دي سو وزیر اعظم دی څوک وزیر اعلی دی څوک وزیر خارجه څوک یو شی څوک بل سي نو خو مطلب دا په تمام لګ را صبر السلام علیکم جی څوک یو د کم زینا السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر راغروره خیر جی تنګینه خبرې کوم سید عالم وای کنه روره سید عالم سپ تاسو به څه ویل غواړئ دې تاسو جی ملمنو ته نن دا سلام دی وعلیکم السلام خبره خو ډېره ښکلې روانې دي ډېرې ښکلې خبرې تاسو کوئ ډېره مهرباني او جی منګه چې کوم دی دا د زیم علاقه کې باغونه واغېستل لګېدل شل تالانو باغونه ښه جي او په شوقدر کې مې زوی بولیم کوي مشر زوی مې هغه بولي کوي نو هغه د فروټو د حکومت اړو لاسو دغه شته دی نه که نه د فروټو حالت او تجارت یې ورته ښه جي
زموږ د حکومت نه دا خواست دی چې دې خلکو له لږه توجه وکړي او دا ټیکسونه لکه مطلب دا دی اوس کینو په کم ریټ راځي د دغه نه د چا خبره هندوانه په کم ریټ راځي که نه نو دا ډېره زیاته ګراني ده موږ ته لکه اوس موږ کینو راغواړو د هغې کرایه چې کوم دی موږ نه زیاتوي یا هندوانه راغواړو نو دې اوس لکه موږ باغونه اخیستي هغې له سپرېګانې ورکوو نو لکه موږ چې حکومت موږ سره په دې کې لږ دغه وکړي او لکه حکومت ته راشي مخکې شي. ډېره مهرباني سید عالم صاحب، حکومت ته هم ستاسو خبرې اوري لګیا دي او ستاسو د نیغ اواز نیغ په نیغه حکومت واورېدو د خیره. دا به اوس التم دی د خدای نه به امید کوو چې مونږ هغه وکړو. خو دا خبره دا ده نوراني صاحب ډېره ښایسته خبره وکړه چې سامان خو د حکومت د اړخه کار خراب دی، خو هغه چې کوم سړی په منډۍ کې والي او چې بیا بازار کې خرڅوي د هغه د وجې هم بیا لږه ګراني ده. نوراني صاحب بالکل بالکل سید عالم بھائی چې کومه خبره وکړه لګیج ارس د ترانسپورټیشن خرچه ډیزل ګران شوي دي چې یو گاډی ټرک به د سند نه خربوزه راځي د پېښور منډۍ له هغه به راته په 75,000 روپۍ اوس په 2 لک روپۍ د ګاډي کرایه ده. یو ګاډي کې څومره هندوانې؟ د 500 کاټن یې ورکړي 500 کاټنه په 350 روپۍ پر کاټن چې دی هغه غریب لا صرف د هغې لګج پرېوځي. نن ما منډۍ کې خرڅولو کریټ په 800-900 روپۍ، یو د هغې پیکینګ مټیریل چې دی 150 روپۍ دی د یو کوم کاټن چې دی. یو کال به پکې خیر یو کال دو پکې فلم ولم ختم دی. السلام علیکم جی، څوک یو د کوم ځای نه؟ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. جی زمان خبرې کوم ورڅخه روډ کوټوال پایان. خیر وره څه ویل غواړئ به زمان صاحب؟ یاره موږ خو داسې خبره کوو چې څنګه دا مشر خبره وکړه اوس چې کوم په فردوس کې کوم پروژه دی د هغې یو ریټ دی چې کله بیا ورسپورټ ته راوځي سوزکو والا په لارو کې وړي د هغې نه ډبل ریټ دی چې کله کلو ته راشي د هغې نه په تریپل ریټ دی. نو د دې د مخکینوي لپاره څوک نشته که نه، که په روډونو دي او که منډو کې دي او که ارضي کې، نو پکار ده چې د دې لږ نږدې کېږي چې د دې لږ ریټ وي چې دا په سیر تاسو دا ولې خرڅوئ، دا څه وجه ده یو دی کې یو ریټ دی په یو بل دی کې بل ریټ دی په روډ بیا بدل پوره نگرانی پکار ده نیمه نه پوره نگرانی پکار ده نیمه نگرانی سرکار نه کیږي. پکار ده چې منډۍ کې یو شی په 100 دی نو دلته دې زه په 3 شي نو 2 روپۍ ګټه، نو چې منډۍ کې په 100 دی نو دلته بیا چې په 50 دی. زه به پکې به زمان صاحب یو خبره ستاسو دې خبره کې زم یو خبره کوم. ډېره مهرباني د نوراني صاحب یو خبره وکړم. د هر چا دا خیالي که نه چې بس مړه دا زه خو خیر دی که لږې وګټم نو څه به وشي. دلته دې ګرانۍ هلته به دکاندار وریجې ګرانې کي هغه دته ګرانې شي، هلته دال ګران کي هغه هم دته ګران شي، هلته غوړي ګران شي هلته دته ګران. هر یو سړی بل ګرانۍ دومره ګرانه شوه چې اخر دا اوبني دا د پوزې ته راورسېدې. خلک وایي د حکومت خو پرېږده، زه حکومت نه علاوه په خپله خلک څه کوي لګیا دي په دې باندې. اصل خبره دا ده چې یو خو د روژې میاشت ده او بهر دنیا کې ډېر یو شی ارزان کی هر شی ارزانه کی پیکیجز په لګي دغه بالکل نیم ریټونو باندې کی یو لاس کال لاس کال بیا دینه په تاسو پیغام علم. السلام علیکم جی، څوک یو د کوم ځای نه؟ وعلیکم السلام سرجی څنګه مراد خبرې کوم تختاباد نه. خخه تختاباد نه وای کنه رور خیر دی مراد صاحب؟ خیر دی سرجی خیر تاسو دواړه خیر شکر الحمدلله. وای کنه زه به دا وایم کنه سرجی جی د پی ډي ایم نه ویګیله د حل کا د پی ډي ایم نه ویګیله د حل کا ګرانی د عجیبه د حل کا او دی وی د مونږ بارزانی راولو خجی دی وی د مونږ بارزانی راولو کار غریب به خوشحالي راولو کار غریب چې ټول شپه د حل کا د پی ډي ایم نه ویګیله د حل کا د پی ډي ایم د مشرانو ګوري د پی ډي ایم دا مشران ګوري ټول رسل می ګړ کپانو ګوري مړه دا پکې مو دا پکې مو داسې پکې مو کنه لکه خې خبرې کوي دا ګڼکپ مړکپ پکې مو خیر دی ځه. او زه د یو خبره وکم نو ته خو دوم ستا خو په خپل کلي کې آصف اقبال صاحب کوسیږي کاغله پته ولګېده چې ته پر کلیوال نو خو به درنه ګیله کوي کنه چې زه پی ډي ایم کې محتمه په داسې خبرې کې لګېږي. دلته خلک دلته ټول سیاست په ګیلو کې روان دی. وایي دا مې ترس وی دی وایي د ده د وجې ووټ ورکوم وایي رور راته ویلي وایي دله ووټ ورکړه نو دله به ورکوم دا مې وایي ملګری دی وایي د ده په وینا ووټ ورکوم. نو مونږ خو په دې څیزونو ټولو خوړو یاره دا بله جهتې مایانې کلیوال دی بالکل جوخ را سره ښه بس تا خپله خبره وکړه کور دی ودان بس مونږ سره مخرنی منټ دی. ډېره مهرباني چې تا کال کړی ښه اوس نوراني صاحب اوس به داسې کار وکړو چې اوس به زه خپل دا پروګرام راغونډ کړو که نه. بالکل جی بالکل پروګرام کې داسې کار دی چې موږ تاسو نه تپوس کولو چې یو اخرنی تپوس زما په خپل ذهن کې پاتې شو چې آیا زموږ د فروټ هم سمګلینګ کېږي؟ بالکل د فروټ سمګل کېږي. کم شمالي وزیرستان باندې کم کورم ایجنسی باندې چې کله دا بارډر بند شي اخوا سیوان راځي د ایرانی سیب دلته پاکستان بند کړي دي خو هلته چې څوک واکمن دي په دې ایجنسیانو کې
هغه خلک هغې له خپل یو پرچه ورکړي ورته وایي زه ټول پاکستان کې تاله څوک څه نشي ویلی نو دغه ولې ټول پرچه په ټول پاکستان کې ټول چلیږي بالکل کسټم والا نشي ودرولی بغیر کسټم ګاډي راځي هغې ته مطلب دلته په دې تورخم باندې راځي یو ګاډي نه دي 5 لاک ګلي هغې ته 50,000 ولي ولوي عزت د اسلام آباد مارکیټ بالکل د فروټو ډېر سمګلینګ کېږي لږ نه د اربونو روپو نقصان حکومت ته کېږي د چې کوم تورخم باندې کېږي هلته راځي نو د اربونو روپو نقصان په کال یو حکومت پاکستان بارډر وجه کېږي حکومت پاکستان ته او تا خو چې دا کمې خبرې وکړې دې نه خو ما ته دا اندازه ولګېده چې سرکار چې کوم دی هغه بېغوره دی ډي سي صاحب چې کوم دی نو هغه خپل کار نه کوي چې بازار چیک کړي چې بالکل نه 100 روپۍ د مارکیټ د منډۍ نه راوتې ده نو په بازار کې په 400 روپۍ ولې خرڅېږي زبردست بیا پکې ریډیو والا هم پکې تا ویل ذمهوار دی خلک هم ذمهوار دي ټول ذمهوار یو ټول ذمهوار بیا خو به دا حلي نو ډېره مهرباني مشتاق ډېره مننه ستاسو ډېره مننه او خدای دې کور ودان لره بس موږ هم خپل دعا کې یاد ساته انشاءالله بیا به تاسو خپل پروګرام کې تکلیف درکو ډېره مهرباني ډېره مننه ډېره درمن اوریدونکو دا زموږ د نن پروګرام انشاءالله راتلونکي هفته کې بیا به نوی پروګرام ته تاسو خدمت کې حاضرې وو الله پامان सुनो FM रेडियो नेटवर्क It's 3 p.m. بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د دې وخت مهم خبرونو سره زه مجاهد پرویز اول وړاندې کوم سر خبرونه خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلی ټاکنې ځنډول مقدمه اوریدنې مقدمه کې د جسټس جمال مندوخیل د معذرت وروسته بینچ یو وار بیا مات شو د شمالي وزیرستان میرعلي سیمه کې د ترهګرو سره د ډزو تبادله کې یو سکیورټي اهلکار شهید شوی خیبر پختونخوا کې د مالی بحران لوجې د خزاني وزارت د 1.5 لاک استادانو د اپګریډیشن په معاملې د نظرثانه خواص کړي د بهارت مختلفو ریاستونو کې د رام نوامي تهوار په موقع د هنګامه رای دوران په جماعتونو مزارونو حملې شوې دي او نیوزیلینډ اخیری ونډه میچ کې سریلانکا ته په 6 وکټو شکست ورکولو سره د درې ورځنی میچونو سیریز 2-0 سره په خپل نوم کړو هډلاین تاسو اوریدل وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د بولیټن آغاز کې خبر شاملو چې خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلی ټاکنې ځنډولو د مقدمه اوریدنې کیس کې د جسټس جمال مندوخیل د معذرت وروسته بینچ یو وار بیا مات شو خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلی ټاکنې ځنډولو د مقدمې سماعت کوونکي څلور کسیزه بینچ کې شامل جسټس جمال مندوخیل هم د کیس د اوریدنې نه معذرت کړی دی د نن وړاندې 13 ورځ د چیف جسټس په مشرۍ کې سماعت کوونکي 15 کسیزه لارجر بینچ مات شوی وو جسټس امین الدین د کیس سماعت نه معذرت کړی وو هغه ویلي و چې د جسټس قاضي فایزیسا د فیصلې پر اړه کې هغه د مقدمې اوریدنې نه معذرت کوي خبر شاملو چې د شمالي وزیرستان میرعلي سیمه کې د ترهګرو سره ډزو تبادله کې یو سکیورټي اهلکار شهید شوی دی د پاک فوج ترجمان ادارې ISPR مطابق د ترهګرو په ډزو کې شهید شوی نهش کلن سپاهي ارشاد الله تعلق د کرک ضلع سره دی چې د ترهګرو بهادرۍ سره مقابله کړې او د شهادت مرتبه ترلاسه کړه ISPR وايي چې سیمه کې د ترهګرو خاتمې لپاره سرچ اپریشن روان دی او پاک فوج د ترهګرۍ لعنت د مونډه ختمولو لپاره پرعزم دی خیبر